قسطلاني اوي نمي هند بنت اوسطي اغوي زوجي ان اكل لفا وان شرب اشتفا دیکھ هم مدهدا هم زم دے طریقه د مدهدا دا وی زما خاون ان اکلا چې خورل کوي نو لفا هر سخري ان غختل کوي معنا هر سخري و ان شرب اشتفا او کده وبسکل اسکی نو اشتفا چپل کوي اشتف معنا سټل دی خو بس سټل کیږي نه نو چپل کوي چې دې وبس کی نو چپل کوي ٹھیک شو و ان استجا التفا او کچر دې کله ودکیږي نو التفا ان غختل کوي یعنی ځان په برسنه کې خ انغاړي ولا یولج الکف او ندر نکي لاس نه وګدی لاس نه دنکی لاس نه داخلي لاس برستن دبل ليعلم البس چې معلوم کی غم دبل سپوږوي اوس دی کی دو جهات دي یو جهات ته مدح دی مدح مانداد ان اکل لفا کی چر دې اراده د خوراکي هر سخري متکبر نه دی کہ روټه د کیدو سړه هغه خوري جوارو کیدو هغه خوري غنمو کیدو هغه خوري ریجی کیدو چاول کیدو هغه خوري ها وین شرب اشتفا او چوبس کی نو چپل کی معنا شربت وراړو نوم سادو براړو نوم څه خبر نه کی خدیر خاوند اخلاق ده او که مزمت شي نو معنا داد چې دالوی پیټو خان دی ان اکل لفا چې خورلو ارادو کی نو بیا سکی لفا ان غختل کی مانا شکره جارو کی دسترخان جارو کی بیا پکې سپری کی دل نه کی وین شرب اشتفا او کسکل شروع کی نو بیا لوخي وچی سب وجو کنا خ وان استجا التفا دیکم د مدح رجحان سره کې دې ودکیږي نو معنا التفا تاو کی د ځان نه برستن معنا نه د چا غیبت کی نه د چا تسوی نه د چا نه اوري بس به مودي چا سره اس کار نشته دی دای مدح شو مزمت سره التفا چې ودکیږي نو برستن د ځان نه را اون غاړي نو بیا د چانه تپوس نه کی چې تر ازغسلې پاره پاره وځي کنه نو معنا حقوق د زوجیت تپوس بیا نه کی دا خیر نه وتا هغه او کنه ستړي وی چرته دوړ یو میا بیوی یو ځای پراتو ان دې ځان ګرانو چرته لاسه په بل چاو لګیدا هغه ګر ا خوشاله شي چې بندن به څنګه تړل کیږي وشي اټول په انتظار تیر جو دې بیغمه پروتو دغه دې تبا وځي اجرا دې اجرا چې برسن کی برسن په ځان واچي نو التفا بس ځان نه برسن راتاو کی بیا دې چاته پوس نه کی ولا یولج الکفا د برسن نه لاس نه بار کی د بل چاته پوس نه کی لیعلم البس چې ور سره پروت بن ادم غم خو معلوم کی چې تر ضرورت پر ستام سره ضرورت ته او کې نشته دی نو معنا دای مزمت دی او بر کتاب کې لیکل دي چې انه اکول وليس بفحول معنا سره پیټو خان دی نر نه دی خورنده دی خو جوان مرد نه دی دای مزمت شو قالت الصابيات زوجي غياياء او عياياء طبقاء يا طبقاء كل داء له داء شجك او فلك او جمع كلن لك الفاظ د خود ډیر ناشنا دي اوس داومه زنانه چې دا نو د دې نوم د عالم چې کوم لیکل دي
اصحاب اسمها حبی بنت القمه تزم زوجها دا د خپل زوج چې کوم دغه سکی دا مزمت کوي سپادشي بدل تر راځي کنه نه کنه راز ګناه دی لوی شخصیت ښا اوس وی قالت السابعه وما زنانوي زوجي غیا یا او دا چې کوم دی مزمت کوي د خپل خاون زما غیا یا او دا د غیون نه دی او غی گمراهی ته وی زما خاون انتهایی گمراه دی عیا یا د عیون نه دی ای تکاوړ ته وی ستومانتیا ته وی نستړ ستومان نامرد دی ښا او طبقاء د طبق نه دی په معنی د احمق سره انتهایی قمقل دی وی سر بسله حکومه کل داء له داء او دې کې عبارت مقدر دی کل داء الناس له دواء کل داء الناس له داء هر بیماری د خلقو چې دا هغه بیماری دي دا مانسوا په دې دنیا کې چې د کم سړی سره عیبونه دي نو د هغه عیبونو بوره دقه ده بس انتهایی عیبجن دي شجکی او فلکی معنا دا اوس خطاب کی ځان سره شجکی معنا چې راشي نو ماتول د سر ستا کوي او فلکی په وهلو چې راشي نو ماتول د اډوکو ستا کوي لنډه خبره دا چې او جماع کلن لکا یا جمعکی هر یو د دې دواړو نه تعالی شج ویلکی سر زخمی کولو تا فل ویلکی د بدن اډوکی ماتولو تا ظالم دمر زیات ته کہ څه خبره کوي سر دلماتي کوتک راخلی اډوکی دلماتي او جماع کلن لکا یاد دې دواړو نه پتا باندې راچول کی معنا هم در سر ماته هم اډوکی ماته دې خو می خزه سوک مزامت ته زوجو کم حاصل داش چې مسلکن گمراه دي تیشوا او په اعتبار د نارینتوب اجرا دي اوشوي او په اعتبار د عقل احمق دي او ظالم دم رضیات دي چې په وهلو راشي نو نصر پریږي او نه پاندې پریږي اډو کې مات دي نو تاسو سړی توپ شو نتای مزمت ولوکم ها وقالت الثامنه زوجي المسمس ارنب وريح ريح زرنب اوس دا چې د اتفاق سره علماوی چې دا مدح ده او دا اتم زنانه چې دا نوم درتوخه مزکه چې بدی کې د علماء له اختلاف دی خو اتمی زنانی نوم چې دی یاسر بنت اوس دی یاسر بنت اوس دی او دا یاسر بنت اوس چې دی تمدح زوجها دا د خپل خاوند تعریف کوي دا یاسر بنت اوس تمدح زوجها دې د خپل د خاوند مدح کړی دا نو ماته کې سوې الثامنه زمنګ په دې کتاب اسمه عمرو بنت عمرو لیکي کومه ته مخکې خبره کړې و چې محدثین وایي چې دا بخاری دا روایت دلته ذکر کا او شمال ترمذی کی دا روایت ذکر دی نسائی کوم ذکر دی دې کې تقدیم او تاخیر مشته دلته تاسو په دې حاشو کې چې کوم نمونه د زنانو ذکر دي انو هغه نسائی نور ذکر کړ دي ترمذی کی دا نمونه نور ذکر دي ای وجه دا چې دا خو زمانه ماضی و د حضرت نمک کی خبره ده او دا یمن کې شوی ده وشو کنه ته په دې اعتبار سره مقصد دې حدیث کې د حسن معاشري د پاره د ام زر عبارت سره روان دي مقصد هغه پیش کول دي چې دغه خاون خځه سره څنګه حسن معاشري سره ژوند تیر کړ دي خځ ځوان مرده سره خسته اخلاق سره اوله خبره دا شو چې چونکه مجهولات دي چې مجهولات پریږي دي نو په باب د غیبت کوم ناراضي اوس کې لکه یو سړی چې په ګوته کې چې فلان کې داسې فلان کې داسې نو دا په غیبت کې راځي او که ته وای چې لکه په فلان کې کې خلک غلاګر دي ظالمان دي نو غیبت کې ناراضي
د یو جدای چې سړی متعین نه دی کنه او دی لپاره عدم تعین د دې جنکو دا ډیر مناسب دی اوس اتمه خزه چې دا دای زوجی المسو مسو ارنبین دا مده دا زما خاوند المسو مسو ارنبین چې لاس لګئی نو لاس په شان د اوسای دی یا په شان د خرګوش دی ارنب سوا نو دا لکه ډیر نیازبین شی دی او ډیر نازک شی دی پوه شو کنه نو دارنګه زما خاوند لاس ډیر مهین ډیر نازک دی مین دی او نازک دی او ریحو زرنب او خوشبو دی چې دا په شان د خوشبو د زرنب ده او زرنب چې دی محدث لیکي چې دا نوم د یو خاص خوشبو دی نو معنی دا ده چې کور ته رادننه کېږي نو اساسي د خوشبو ډډوزې تخیږي اساسي مزیدار خوشبویان تخیږي او که لاس لګئی نو د محبت او د مینې لاس لګئی یعنی وهل نه دی او د محبت لاس دی یا د شفقت لاس دی یا چې شین او تی په اخر کې چې شهوت لاس دی په معنا هر هغه لاس هغه د فائدې لاس دی د ضرر لاس نه دی نو مزاج یم خدي لاس یم خدي عادتونم خدي نو دې خپل د خاون تعریف وکم وایا قالت تاسعا زوجي رفيع العماد طويل النجاد عظيم الرماد قريب البيت من الناد الفاظ ګران دي ذکر ته نه وای اوس ګوره مولانا صاحب دا نهم خزي ذکر دا نهم خزا زمونږ په دې کتاب کې لیکي اسمه کابشا بخاری حاشیه لیکي کابشا اور دلته کې قسطلانی لیکي چې د نامې نوم ذکر چې دی ولم تسمى لم تسمى نو ما درته ویلو چې د ډومبای خزي او د نهمې خزي ذکر لوی محدثین نه کوي عمدۃ القاری نه دی کړی فتح الباری نه دی کړی دا قسطلانی ارشاد سر قسطلانی دا دیم نه دی کړی خو سره داوی چې لم تسم تم د زوجها دا د خپل میړه صفت کوي خاوند صفت کوي او صفت څنګه ناشنا کوي وایا زوجی رفیع العماد خاوند زما خاوند د دوستونو دی بس اوس عماد چې کوم دی ستن ته وي نو زما د خاوند ستنه ډیره دنګه ده او دې څه مطلب دی ګوره دا چت په دې ستنه باندې دی نو رفیع العمادی او چتواله د ستنې اشاره ده او چتواله د بلډنګ ته زما د خاون محل عظیم الشان دی ډیر دنګ محل خاون دی نو صفات ولوک او څوک د رفیع العماد معنی کوي دغه خپل باډي خو اوچته ده نو خاون د اوچته باډي دی یا خاون د اوچت محل دی طویل النجاد او خاوند د اوګدی پټ دی پټ پیژنې د توري پټ چی اخره چې تورا غاړي تواچی ایت تاسو وای تاسو هاشم لیکل حمائل السيف نو پټ د توري جانتے ہو نا بندوق کا بھی ہوتا ہے نا ٹھیک ہے تو تلوار کا بھی ہوتا ہے پھر جو گردن کو ڈالتے ہیں نو اس دا طویل النجاد مانسو شو اگدی پټه والا دی اوس توجه کا اگدا پټه وی نو د اگدی توري وی او اگدا تور چې سو غاړه ته چې خو ډنګ سړی وی او چې مندرې سړی وی تور اگدی وشو کنه او بلال له ورکی غاړه ته واچی نو کته پوند بول راچی کې نه او چې اگدا توري اور امیر صاحب ته ورکی انوی له ځنګون ترس وشو کنه سار سره تاسو خندل ما جواب ورکو استاد طرف اوس دنګواله چې دی هم یو خصيفت دی نو خد دنګ دی معنی وګدي پټي والے دی د توري پټه وګدا دا نو معنی توره وګدا دا او چې توره وګدي نو سره او چتون کې وګدي او مضبوط قد والے دی عظیم الرماد خاوند ډیرو ایرو دی رماد ایرو ته وي خاوند د ډیرو ایرو دی معنی لوی سخی دی
او د سخا انتها تر رسیدل دا بس انغری هر وخت ایرونه ډکوي معنی څه شو هر وخت اخله پخله کیږي مسافر راضی یاران دوستان راضی او الته کې خریس کی زکه چې سړی سخی کنا نو غری آبادی کنا انغری کی لګي اچي لړکی بلیږي نو رسوا کیږي نو کثیر الرماد خاوند د ډیرو ایرو دی مان هر وخت په غریبانه دی ګنا باندې وي قریب البیت من الناد او نزدې کورواله دی د مجلس مشاورتنا الناد چې کوم دی مجلس مشاورت وي مشاوره مجلس پیږي قرآن کی راځي سورۃ مریم کی احسنو ندیہ نو خ مجلس والا نو الناد مجلس مشاورت معنی شو قریب البیت من الناد نزدې کور لري دا مجلس مشاورتنا نو کوری اجری سره جوخته اجره دي چاوي د خانوي د نوابي د سخی خلق وي ځکه زموږ یو استادو هغه به اجره جوړول ګران نه دي اجره ساتل ګران دي اوس کې تو اجره جوړه کی او جوړه هر وخت بندي تعالی ولدګدي مسافر راشي دغه زینی دبل چا د نازي زینی د اجره جوړول څه پیدا او چې اجره بعدين اجره کې بکټونه غواړي اجره کټونه غواړي اجره کې کولر دوبو غواړي جگ غواړي ګلاس غواړي کنه او نور چې کوم دې ململا روټه راړل غواړي بستر راړل غواړي ډېرې فیدی نو مقصد دا چې قریب البیت من النادی نزدې کور دې مجلس مشاورت تا هر وخت شوراګانی کیږي لری لرنه خلق راضي او ناس یو زی خمزدار آبادی قالت العاشره بیان د لسم خزی اوس دا لسم خزه چې دا د دې نوم سره اسمها کبشا كاسم الخامسه خو بنت الارقم نومي کبشا دي لور د ارقم دا څنګه تاسو لګلی نشته زموږ په کتاب کې نور څه لیکي اسمها خبی بنت کعب زموږ په کتاب کې خبی لیکل دي بنت کعب خو دې لپاره ما صرف دې نوم دې پاره دا کتاب می تاسو ته راوړم اور دې کتاب سے کم دے سال میں در کمال ذکر کرو ٹھیک ہے یہ کتاب ارشاد الساری ہے اس کو قسطلانی کہتے ہیں اور یہ 923 میں اس کی وفات ہوئی ہے جس وقت شیخ الہند رحمہ اللہ دارالعلوم دیوبند میں پڑھاتے تھے تو ان کے ڈسک پر جو ہے بخاری کے ساتھ یہ کتاب پڑھی رہتی تھی کسی نے کہا کہ اس کی کیا وجہ ہے آپ اس کو رکھتے ہیں تو فرمایا عمدۃ القاری اور فتح الباری کا خلاصہ ہے یہ بخاری کی شروع میں انتہائی معتمد شرح ہے نہ اس میں طوالت ہے نہ اس میں اختصار ہے تو اس لیے میں نے اعتماد کے طور پر اس سے میں نے آپ کو نام گنوائے قالت العاشرہ زوجی مالکن وما مالکن مالکن خیر من ذالک اس دی قرآن ویلو د دې لسمی خزی د خاون نوم مالکو او دې د خپل خاون مدح کړی دا خو په یو عجیب طریقې سره معنی دا د پښتو کې خبره زما د خاون نوم خو مالک دی فرمان دې ته څه خبره چې مالک ساته وي دا مالک خاون زما چې دی تاسو چې څه صفاتونه او مذمتونه بیان کړه هغه ټول نه زما خاون پاک دی ہو جائے گا جی سادہ خان خیر ثقیل الصدر عند الجماع چې ده کنه تاسو خامخ طالبان یې نو خامخ تاسو دې ته دونه شو اصل کې د زنانو د پاره عیب جن خاوند هغه چې پسینه ولا زور راولي ځکه چې سینې باندې زور راولي کنه نو په هغه خاص مقصود ځای باندې زور نه کیږي بیا نو هغه خو مقصود زور هغه مقصود ځای کې ده کنه وشو کنه طالبان زنده باد خلک روزګار دي خبرو ته چلو وقالت العاشره زوجي مالک لسم خذي زما خاون چې نو مې مالک لري و ما مالکون
او سو عظیم انسان دے مالک دا ما مالکون چې کوم دی دا ابهام لتفخیم الشان دی لکه قران کې راځي الحاقه ملحقه وما ادراک ملحقه دا تفخیم دی پار دی او چتول دی پارا مالکون وما مالکون او څه خبري چې سود مالک سمر لوی سړی دی مالک مالکون خیر من ذالک دا مالک چې دی دا غره دی د من ذالک د تیر شو صفاتونو نا یا د تیر شو خاوندانو نا تاسو چې کم کم خاوند مده و غیره وکړي دې زما د خاوند په مقابله کې دې سم مقام دی زما د خاوند لوی صفت دی لوی کمال دی لو ابل کثیرات المبارک قلیلات المصارح لو ابل دی لپاد دی اوخان د مالک د اوخانو دی کثیرات المبارک ور مبارک د بروک الجمل نه دی او مبارک هغه زیت وی چې کم ځکه د اوخانو ناس وی څوک ته باړه وی څوک ته استبل وی معنا کثیر المبارک کثیرات المبارک دا ذو خان دی چې ډیر ناس تکون کې دی په باړې کې دا دی او مالدار سړي اوخان دی ځکه چې اوسې له ستو خاني او په مونږی باندې په کور کې کنه هغه واغه خوري وانډي خوري بار سرور ته ضرورت ني نو معنی چې دا د مالدار سړي کار دی او چې غریب سړی نو کې دی او بيزین هم د پړنه نیولي پر دو پلو باندې سړی نو معنی دا شو کثیرات المبارک خاوند د ډیرو اوخانو دی او ډیر سره کثیرات المبارک ډیر مبارک دی یعنی سمانه آباد اونکه دی اغستبل دو خانو قلیلات المصارح داسیو خان چې کم سریدون کې دي مصارح د سرح نه دي او قران سورہ نحل کې تصرحون راځي نو معنی دا شو چې بار سریږي نه اسه کې کله کله شوق له بار کې نو بار به بوزي لیکن د سریدون دي وَإِذَا سَمِعْنَا صَوْتَ الْمِزْهَرِ ايقنا انهن حوالکو ما ته ګورم وای داسي اوخان دي اوخيار او دغه په مونږی باندې کوم اوخان وی چې ملمانه راځي نو دیول اوخان علالي او د زماني جاهلیت دستور دا چې کله به چا ملمراغه نغي باجی وهله دمامه یعنی د خوشاله نه لکه زم په هزاره کې په خوا داسو د سعودي نه بچ څوک راغی نو د ټول شپه په ډز کې دی الګا سجل چې عزیب د سعودي نه راغلی ابي تمہارے علاقے میں ہوگا نو تاسو به اوس خو دنیا شو نو اوس دا خبره ختم شو الګا چې عزیب براره خوشاله بو ډز به کولې زو امیر سے د کاله ډاکې ته بیان لتلو نو تقریبا اتیا اویا کسان زموږ استقبال راغلو وار یو څه ټوپکو ماشینانو یا به ټ ټ ټ ټ ټ دزي وکړي چې دوه قدمه به تیر شو نو بل برا ارچې یو څو قدمه تیر شو بل برا شروع کړ نو ما ورته مې خدای بندګانو دغه ته اسراف وي تاسو به سنت ادا کو نو په دغه اسراف دغه پیسې جمع کړي یو مدرسې لور کې طالبان لور کې جماعت په جوړ کې نه څه کوي وای جی هغه به مو کو خو صبر دین شي بیا زم خېټه کې دړی وي او دا زم د ملک رواج دی انو تقریبا اغلار کې گاډي نو خو موږ خو مضبوط وای وخت کې نو تقریبا 1 غنټه یو نیم پیدل سفر کاو په پار 5 منټ پس با یو ماشين را اخلاص دا دغه استقبالو زماني جاهلیت کې وچا مل مراغ دوی باجی وغلي نو وای چې دا دمر سخی سړی دی چې کله نوم دی باجی واوري کنه بیا چې کوم د مریان وچته کړی وي یقین راشي زموږ د علال دو وخراغه معنی دا شو چې او خانم مختشوی دي علال دو ته تیار دي بالکل لکه پوښی کنه اذا سمینا صوت المزهر کله چې واوري دوی आवाज د باجی چې راشي ورته مسقال میسج رقنا انهن والکو یقین راشي چې دوی وخت علال دو راغه پوښی کنه انا بیا منډه شي بازار ته نو کله یو خو خلالي کله بل خو خلالي ونه شي بیا درزاري اذا سمینا صوت المزهر چې کله واوري आवाज د باجی شن اے قنا نو دو یقین کې انهن حوالکو
چې بشک دوی هلاکیدونکي دي، یعنی دغه وخت د ذبح کېدو دوی. قالت الحادیه دا د ام زرع بنت کوهیل. او دی حدیث تا د محدثینو په اصطلاح کې حدیث ام زرع وي. اوس کې احمد تاسو تاسو کې چې تاسو مسجد زکریا کې کوم حدیث وي نو سبا ہے حدیث ام زرع. او ځکه چې د ام زرع دا سړی چې دا انتهایی نیکو کارو او خذ سره انتهایی خو سلوک کوونکی او داسې سلوک کوونکی چې دغه نظیر نه ملاويږي. ځکه پیغمبر علی السلام چې دا واقع ذکر کړو حدیث بیان کړ، بیا حضرت عائشہ ته وی چې زوم تا د پاره په شان ده ام زرع خاون، لیکن دو خبرې دي چې کوم هغه نقصان کړو نه هغه زمانه ده بد اخلاقی او طلاق بني. زوجي ابو زرع خاون زما چې دی ابو زرع نه خاون نوم ابو زرع ده. فما ابو زرع س لوی سره دی ابو زرع یا معنا س خاون د صفاتو دی ابو زرع. انا سا من حلی اذنیا رازوند کړه د کالونا غزونه زما دمر مالدار دی کینټي او بندیان راله جوړ کړي دا غوګی راله اسیاسي درون ک او څنګه وګوده ک درونه ک چې بس چې سو ګوره جو کینټي دی. او په خوا به دی غوګی یو سوريو ارزمان چاته پوسو ک کنه دا اوس دا خدای دی غوګی زیب دې سوري کوي اره نه بندیان پکې اچي کنه دې ځای کې دلته په سیم سوا شوې نو ما ورته وی چې لکه په دې یو سوري باندې اختلاف دی چې چونکی دا یو شahمته رسول په سکای د وخت چي دا آیت دې سوره کول ولا یغیرون خلق الله کې داخل دی او کې نه. بیا علماء چې داخل ځکه نه دي چې د پیغمبر علی السلام په زمانه کې د زنانو په غوګونو کې بکینټي وي نو کینټي خو په الفینو جوخته کړي خو سوري او پکې وکړه نو مې دا یو سوره بس ډیر دی دا نور زیات غیر مناسب دي. خدا کې دې شي چې دا یا خدای چې زما وګونو کې درنې کینټي وي یا غټي کینټي یا ډيري وي اناس من حلی اذنیا سمانا رازوند کړی دي دران کړی دي د کالونا غزونه زما نو الکا دبر مالدار دی. وملئ من شحم عضدیا او ډکړی دي د وازونه مټه زما دا عضدی ته وي نو معنا ډیر مالدار دی او هر وخت چرګان علالي او چرګان چې کوم د پټماټورو کې رته یو پخې پوښګنا او مال راکې پوښي انو بس چرګان دی او غوخي دی زې خره نو سیاسي کنه تکړه شي ما. وملئ من شحم عضدیا او ډکړی دي د وازنه مټه زما. وبجحني فبجحت الي نفسي معنا یاد کا خان وبجحني دا بجحا غني ترجمه دي یو معنا بجحني فمانه د عزت ته بجحني عزت را کړ دې مالا فبجحت الي نفسي ډېر عزتمن اخکاری ماتا ځان زما په دې پوښو لکه ستا خزي او ته دغه عزت کوي او ته ورته خپ عزت نظر سره ګوري بیا دامو چې ګورځو سم خزم ها د خزي تخپل یو حیثیت اخکار شي او چې سړی تاسو خزه ټوټه په خپل دم ناراضي دا چل ناراضي ناغه به مو چې بس د دنیا کې د نوې خزه مانو سخینو او په کسر نفسی کی حقارت کې براشي معنا بجحنی عزت را کړ دې مالا نو فبجحت الی نفسی نو عزت مند ښکار شوی دې مات ځان زما بل توجیکم وبجحنی تعظیم کوي زما عزت را کړې دې مالا عزت مند ښکار شوی دې مات ځان زما خوشاله مالران خوشاله ښکار شوی دې مات ځان زما
اوس د دې زمانه ترجمه کما وبجهنی خیدر نکړې ما درنه کاری ما ته ځان زما خیدر نکړې ما درنه کړم زه عزت ده کنه لکه صدا سره ډیر درن کتا ډیر سپک کتا خیدر نکړې ما درنه کاری ما ته ځان زما بس مخی وجدنی فی آل غنیمه زدی متیوما په آل د غنیمه کی آل د غنیمه تصغیر د غنم دی او غنم ګډو بيزو ته وي نو معنا زما د مور او پلار چې کوم خاندانو نغه به ګډي بيزي ساتلې مالدار نو سو ګډي بيزي بوي نو وجدنی فی آل غنیمه زی متیوما په آل دا بيزو بشقن یا بشقن په مشقت او په تکلیف دا خبره صحیح شو بر محشی لیکل دي چې بعض علما وی چې دی شق دا د هغه مکان نوم دی چې کوم ځای کې د ام زرع فاتشی او مور پلاری وو لیکن بیا دا خبره صحیح نه ده نو معنی دا شو فی آل غنیمت بشق فجعلنی نزیو ظلم فی آل سهیل و عطیت و دائس و منقن وی ظلم ذا فی آل سهیل فخاوندانو دا اسونا سهیل هنه دو توی پاغس زینو کی چی علتا هنه دل کیگی هنه دل سیه کی اسونا نمانا دا مال خاوند زما مالک دیرو اسونو دیم و عطیتین او خاوند چرین که دو اتیز وی کنا چرین کېدل لکه اوخ باندې کجاوا واچنه چې چرین کوي کنا اتت السماء وحق لها انت اتا نو معنا بيزو زین راويستم نو دلته وګرځولم په هغه کور دا اسونو او د اوخانو ودائسن دائس په معنی پوښو کنه دائس غوبل ته وي غوبلون کی او غوبل څه شي کوي غوان نو دایسن په ډنګورو غوبل کوونکو ساوري دي غوان دي و منقن او د ذمہدار کور منقن د تنقیح نه ده او تنقیح ستر کول ته وي او ستر کول پیژنې ذمہدار چې کله پټي کې غنم جمع کی غله جمع کی او بیا غرشي جوړی کی بیا راشپې لاغستی هغه سره الوزي او بوستن لړکی هغه ته سوی منقح تنقیح نا تنقیح وی بوس الوزول دانی صفا پر خودل فعنده اقول فلا اقبه وارقد فاتصبه واشرب فاتقنه فعنده دیخاون سخا اقول ز خبرکم فلا اقبه زما د قول بدینوی لکیږي زما خبره بد نه غنی دا څنګه خاوند چې خبر او څنګه کومه زما خبر اوري او منی ونه شي کنه اجه کوم تاریخ ورته خېما نو پاره ما ټیک راځي نو فایندو اقولو کله چې زو ورته خبره کومه نو فلا اقبه زما تقبیح نکېږي معنا مزمت نکېږي زما د خبري بدواله نه بیانېږي وارقدو ازود کېګما فاتصبه زمانہ سبا کول کو ما په بستر کې مطلب یې څه شو سرمایدار زنانه شي نو بیغمه خوبونه کوي او چې غریبین لکه مثال د ذمہدارانو کو نه کنه چې غریبین نو باندې مخ کې پاسي ساوري تړي وندي کوي بیا لوخي ویني بیا وړاږي بیا د چي بندوبست کوي بیا د نور د بچو د سنبالو بندوبست کوي معنی دا چې سړی رئیس ته ډیر مالدار دی کار په ما نشته چې شپې ودشمه نو خطر ساره پوری په برسنه کې پرته یم دا هیڅ کار نشي واکنه دیونه اتصبحوا فاتصبحوا نخصباكم واشربوا اذوبس كما فاتقنه نخزان سیر کوما اتقنه خزان سیر کوما وبس کما نخزان مړوما مطلب څه شو شرابونه او به بي حساب دي شربتونه دي خزان مړوما ٹھیک شو کنه لکه اوس یو سړی دی او براوړي انو لکه بیا را وي اوس خلاص شوی د دې ابو څه کمی نشته د خوراکونو څه کمی نشته ډیر مالدار دی بس
دا خو د خاون صفت وکړه. اوس وی مور ته وګوره ام ابي زرین فما ام ابي زرین، او زما د خاون مور چې دا یعنی زما خواخي. همیشه محدثین لیکي چې دستور دای چې انګور ګور د خواخي صفت نه کوي، انګور د خواخي صفت نه کوي لا ماشاء الله. لیکن د دې ابو زرع د امور چې وان واخی د صفت خاوند دا و ام ابي زرع چې دا فما ام ابي زرین سخستا او سخنه دا او کامله دا مور د ابي زرع. حکومها رداهن و بیتها فصاهن، حکومها بورچی خانه دیغی رداهن ډک ډوکا دا برمان حکومها ٹھیک سے اغا زید سامانونو دی رداهن ډک دی، حکومها اغا زید سامانونو رداهن ډک دی، بورچی خانه ډک دا بکسی ډکی دی پندونه ډک دی. اشاره ده د کور تمام ضرورت په کور کې شته. غریب سړی لکه ملمر راشي نو گاونډي ته یې خوونه چې نه کرا کا لکه صفا ول پیاله راکا یا لکه خسته په لټون راکلغه ملمانه دي. خو چې سړی په خپل مالداري هر قسم لوخي ورسخي په لټون ورسخي دشکی ورسخي نو د مالداري نه ښه. حکومت هاردهن معنا غوندي ډک دي، معنا غوندي بینه بوریان ډک دي، مان د کور سامان وافره ده. و بیتها فصاح، فصاح د فصاح نه ده، فصاح معنا بلند. نو کوری خکلاو ده، لوی سهن ده او لوی کمری دی پکې. ابن ابي زرین او د ابو زر خاون چې ده دا زوی ابن ابي زر، زوی د ابي زر چې ده. فما ابن ابي زرین سخستا سقجیر اسخد زید ابي زرع مسجو کمصلی شطبه. وګوره دا شطبه نه دی، شطبه غاخته وي او مسل هغه ډکی تلی ته وي چې د غاس حلاله چې وسره کوي. کم ډکی سره چې غاس صفا کوي نه ته تاسو وای حلاله معنا کمشل شطبتن داسې باریک ته لکه پشان دغه دکی دغه خونو بالکل پتلې دی. او بتا څه پته لګي په عربو کې د رجالو نخافت یعنی کما باډي دا به مد هوا او د خزو غټواله به مد هوا. نو چې خزي به درنیوي غایبان به خلقو دا اعلی ده او چې سړی به سمره اوچونو دمره به چې دا ډیر خره. نو کمسلی شطبه پشان د هغه ډکی دغه خونو دی. یو دا یو لغت لیکل ناشنا خبره بل ته کوم. اصل کې مشل شطبه پیژنې کنه د کجورو هغه ډالې چی وی هغه ډالنی چې کومه غوسه کې نو دا ګوره داس یو پلنی نو چې داس کې دي نو شي نریش کجورو ډال خو لیدل کنه داس ګلاس پشان لیکنه پلنا خو چې د کیږي نو په پخته سره د کیږي نه ان چې په پخته د کیږي اوس لکه زه او تاسو بری احمد من کې داسې ودو شو نو موږ له ان شاء الله یو کټ نه کافي کیږي. خو چې داسې ودو شو نو بیا ان شاء الله کافي کیږي. ولې احمد اما که زستا مرګره ما نو اوس ما ته ګوره مطلب دا چې ډیر نحیب بدن والده لکه د کجورو څنګه چې دا کجورو څنګه اسوک دلته معنی د توریم کوي. وتشبه ذراع الجفرا او مړی دلرا لاس د جفری جفرا هغه ورغمی ته وی چې د سلور میاشت وی او ذراع دغه هغه اول لیچا رومبه اخفا نو معنا کم خوراک دی د سلور میاشت ورغمی بسی بیا به دغه هغه اولی کې څه خرابي خو دمر لګ خوراک کوي په معمولی خوراک باندې مړیږي. بنت ابي زرين الور د ابي زرع فما بنت ابي زرين س عجيبه کمال دی د بنت ابي زرع تو ابيها و تو امها تابعدار د خپل پلار ده نو تابعدار د خپل مور ده.
زکه په دې جنکو کې د پلار او د مور تابعداري ډیره کمې چې ځوانان شي نو دا ډیر د پلار او د مور انتهایی تابعدار ده ها ملء کسایها دکون کې د خپل پړونی دا کسا پړونی ته وي آلوی صادر چې ځان مرجي ملء کسایها دکون کې د خپل صادر دا معنی چې چرتزي او چیل په ځان واچي نیله په اللهم پکې راځي نو معنی دا شو چې عظیم بدن والا دا او پاربو کې ما درته وی چې سمیناتی اب خلق خخوله لکه تاسو مبارک کتاب چې تاسو ویل کنه متنبی څنګه لګنه نو هغه مبارک کتاب یو تاسو وی کنه اویت السمان فشیبننی وقد كنت قدما هویت السمان نو سمانا نو اوس ګوره عربو کې چون کې د دې خواخواله زیات وغیظو جارتها او محل د غصې د گاونډیانو د دې دي یعنی مقصود الجوار دا غیظو جارتها او محل د غصې د گاونډیانو د دې دي معنی ډیره حسینه ده ډیره جمیله ده گاونډیان په غصه کیږي ځکه دستور ده کنه چې ستالور او استاد لور نه عقلمند لور د بل چاوي نو بیا خلک په خفقیره د دې د لور تپوس پکې زما د لور تپوس نه کی جنکو کې خو حسینه وی جمیله وی او د خو اخلاق او خاوندې دغه رشتې په خلق راضي نو تیشو کنه غیر جان بس جاریت ابي زرع ویزه د ابي زرع چدا فما جاریت ابي زرعنا سده کمال د ویزه د ابي زرع لا تبسو حدیثنا نخری رازونه زمنګا مستن باندې ها لا تبسو حدیثنا نخری خبری زمنګا تبسیسن په خورولو سره الک نوکر شاګرد او زوی کمال دال چې د دې مجلس خبره دلته پاتې شي بس دا کمال دی او که ته کور کې سراز خبرو کې واغه خلک بار ته زما پلان انداسي وي زما مور انداسي وي زما رون انداسي وي مصیبت به جوړ کی کرا زکه امینه د ډیره زیاته لا تبسو حدیثنا تبسیسن نخری خبر زمګه په خورولو سره ولا تنقصوا میرتنا تنقیسا او نکمی رسد زمګه په کمولو سره تنقص په معنا د کمولو سره تنقص په معنا د فساد سره معنا زمنګ د کور مال بے ځای نه خرج کړي وړو مناسب استعمالي چای چینی مناسب استعمالي او چې قمقل بن اعظمي نو چې پته چی غنا نو چې چونډه ډکه کی نو نیمه کته نیم بدیچ کی چې چینی اچي نو چمچ سره اوچته کی نو نیمه چینی کته او نیمه پچای کی مال سره تباک غنا او چوڑو هغه کی د سلورو کسان وی او د شپږو پاخه کی نو سلورو کسان چوخري نو غدو کسان ډوړې او چا پاتې شو نو وړې دل ضایع کړه زکوي لا تنقصو کمول نکي میرتنا رصد زمنګا خرچه د کور تنقیسن په کمی سرا ولا تملو بیتنا تعشیشن او نه ډکې کور زمنګا په خسو خاشاک سرا معنا دار چې قواره نه ده هر ټیم باندې صف په ټیم باندې جارو وي په ټیم جارو وي زمنګ په کور کې بالکل خسو خاشاک ني لکه طالبانو کمرو ته چوغره بالکل په ګټونو کې جال مال بالکل ني وځو کنه طالبان کمرې ته وګوري کنه بالکل جال بالکل ني او په لوخو کې اخره خو بالکل بل ټیم تر روپریږي دینه په لوخو کې اخره بل ټیم ته بالکل نه پریږي او چې سو اخري فارش نه بالکل صفا کی بار ورته کنه دغه سي وای بالعکس دلته یو کاری طالبان ډیر وا خوشا انو زه اگر مې طبيعت خراب هم چې دلته رانم چرته تلم خو دې د پرجران تلو نو مخکې انو ما راځه طالبان کمرې کې ولې شم مستقل مو نه رسوټه دلته چرانه پرې خو وطن خو بد بوج راځي انو ما یې طالبان ته مې لکه څه شي دې سمنګه قصا شي دې کیسه دې امرګ نه جن خیریت ده ما خوب نه راځي چې مې قتل نو تا هغه لوخه پروت سالنه پکې لپات به جالونه جوړ شي او دې سړی ځامنو داسه کوي وای چې وخت نه ملا شي مې زما خیر خو نه جوړه وشه خو ظالمانو زلوخه صفا کوي نو یو معنی دا شوخه لا تملو بیتنا تعشیشن تعشیش پیژنې کنه
خسو خاشاک نډکې کور زمونږه په خسو خاشاک سره نه پریږدي بل ستاد هاشم یو روح واغست بر روح می پری خود په دین اخلاصیدنه مې بروخونه پاتې شو بر روح دادی چې بدکار نه ده نو نډکې کور زمونږه په بیکار خلق سره یعنی په ور کې په کوڅه کې وطن خلق نه ودرېږي دیندار جنې ده او چې کله په یو ځای کې مثلا بدکار بن اعظمي نو خامخا په غلار باندې بدمعشان زی انتظار کوي نو معنی انتهائی پاک دامن ادا قالت خرج ابو ذر اوس خبر اخلاصيږي ډیر صفاتو کو یو ورځ کور ابو ذر چوته والاوتاب تمخذو او حال داو والاوتاب او چاټي د پوچو تمخذو شربل کېدل یو معنی شو والاوتاب او لوخي د پوچو دي تمخذو شرپول کېدل یو دیش شربل مدانو چې داګه دا ایو د تمحز شرپول دي ته وي لکه زنانه شملي خوشار بي کنه بیا په سر باندې بیا د الله ستنه کې درګه دا ځکه کوي نا کوج جمع کوي نو معنی هغه ته اشاره ده والاوتاب او چاټي اسو تمخذو سو چاټي شرپول کېدل یعنی کوچ جمع کوله او یا چې کوم دې چاټي شربل کېدل نو فلقیا امراتم ماها ملاو شو دې سره یو زنانا ماها ولدانی او دې سره دو بچي لها دې زنانی کل فهدین پشاند منظرو منظری نری نریو یا فاس کوم دې چستوي نو دیخوا منډه اخوا منډه یل ابانی لبکولی ان تختی خسرها لاندې د تشی داغینا برمانتینی په دو انارونو سره اسوی جالسن معنا اوس ګوره مولوی صاحب د دې دوه توجیهات دي یا کو اشاره ده سمند الیتین ہوتا چې الیتین سمین وی درانی او دا مستلقین پروزی سو بیا د الیتینو او د نری املا په منځ کې فاصله د ځمکې نو چتی داسې نو مان دو ماشومانو او مور داسې پرتا وا هغه سره انارونو انار سره منډي نو یو انار بدی لاندې راخوا هغه با خو غاټي لو دی خو ډېر تیلو دا لکه سمینا وا او زو الیتین وا عرب دا خو خینک وختان اسی مصیبتی خان او سو کوئی چنا رمانتین مراد صدیین دی رمانتین مراد صدیین دی اول قول هو الاولا استاذ اشی لګلی من تختی خسرها لاندې د تشی داغینا برمانتین پرمانتین سرا ا صدیین سرا پرتاوا او دو ماشومان په صدیین باندې لبی مبکل یو بر اخلاف کې بل داسي نو بس ابو ذر تنگ نشو وشو کنه نو فطلقنی نو زی طلاق کړم ونکاها هغه سره نکاح وکړه اوف خلاص شو خبره اوس داوی ونکاحتو بعد رجلا سریان ما وادو ک پس دینه یو سړی سردار سره سریان لوی سردار او ډیر شریف تر رکبا شریان کمال دی خدای الفاظ رکبا شریان چې سورلی به کولا پر س اعلی عمدوم د اسونو باندې واخذ خطيا او يرزي اغستوا پلاس کې نيزا واراها عليا نعما او وافر کړو په ما باندې نعمتنا سريا وافرا واعطاني من كل رائحه اور اکرو ماتا دي هر خوشاله نه زوجن جوړي یعنی اغین رس ما بیا بل خاوندو کا اډیر مالدارو اسونو خاوندو اسونو باندې بشار شاه سواریان کولی او اخذ خطی نزی و غسی پلاس کی نزبازمو تو بادرمو مالدارمو و اراها لیا نامن سریان او سما اراها وافر کرو پما با نعمتون دیر واتانی من کل رائحا اور اکرو ماتا دیار خوشالینا جوڑی مانس زوجن کسرت اشارہ دا وقال ماتی کلی ام زرین اے ام زری خرس کا ومیری آلکی او زما د کور سامان اوڑے شیخ پل مور اپلار کرهم دا خبر پکې ناشنا ده یو سره ډیر مالدار او ډیر سخی هغه دا چری نوې خزتا چې تم خرم او مور اپلارم مړاوه
ورته چې تعالی سم ملایوي تم خورا و میری آلکی او زما د کور د مال او دولت خپل کور تم اورې شي خلاص کا. قالت داوی فلو جماعتو کل شین آتانیه کچر زو جمع کم هر هغه نعمت چې د رستنی سریان مال را کړی دي ما بلغ اصغر انیت ابي ذرن دا نرسی هغه وړي کې پیاله د ابي ذر ته د ابو ذر چې کوم نعمتونه غوښنه هغه وړغونی پیاله نه د دغه مقابله نشو کوله. قالت عائشہ قال رسول الله صلی الله علیه وسلم عائشہ وی نبی علیہ السلام راته كنت لکی کابی زرین لام زرین ز طالب پر داسم لک ابي زرع لپار خذ خپلی چې ام زرع دا غیر انی لا اطلقک دا بل حدیث کرا دی نسائی کیا غیر انی لا اطلقک هغه ابو زرع ام زرع پری خدا خو زدی پری دم نه ز تعالی را په شفقت کې په محبت کې او په احساناتو کې داسم لک ابي زرین لام زرین الا انی لا اطلقک. ٹھیک شو اوس په دی باندې اشکال د ما د سال اغنات ویلو دی باندې اشکال دی چې دا رسنه زو چون مخکنی نه خو په انعاماتو کې بهتر وو نو سوجه د چې دا ام زرع د ابو زرع صفات دیر کی نو هغه باندې دوی لیکي چې مل حبیب الا للحبیب الاول مل حب الا للحبیب الاول مل حب الا للحبیب الاول اولین والفضل للمتقدمین. جی وای حدیث و حبشان یلعبون بحرابهم چې دوی ولو بكل پخپل نيزو سرا فسترني رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا انظر وما زلت انظر حتى كنت انا انصرف فقدروا قدر الجاريه الحديث السن تسمع الله دلته اوریدل د الله وی دي حالانکه دا سماعت نو سو رؤیتو تسمع الله اے چې ګور ينظر الى الله وقد مر الحديث انفا بكثرة وقد سمعنا وقرانا في وقت الظهيره اي قبل الظهيره. بان ټیم دی بانګوي بیا وایو موسکم کوي ګور تاسو ته اجازه باب دې په بیان د واز یو سړی خپل بچی ته لوجد حالت تخپل لوجد حالت تخاون دې دینا لکه عمر سے حفصی ته نصیحت کړو په خاطر د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم اور تویل چې بچی عاشا تانه حسین هم دا جمیل هم دا د لوی سړي زورم دا او د حضرت سره ډیر زیات محبت ته ځان و سره نه برابر ہے. ٹھیک شو هغه مسله ده. چلو ابن عباس دا موږ کوی انا زما همیشه هرسو چې زبا انت توبا الی الله دې خود مبارک و عمر نه تاسو کوم. چلو حج عمر حج لار وحججت موسم رسول الله رما وعدلت موس مصیبت دا درته زکه زما طبیعت خرابېږي دا حدیث تعویل دی خو معنا عداله د لار نه واوړي د بلخوا نو عدلت ماون زم ور پسې لار نه واوړي دم به اداوتن په لوټي سره دا مخکې ده. نتناوب النزول من په نمبر واره به حضرت سے سقراتو فینزل یوم دی به یو ورځ راته او انزل یوم زو بر ورځ راتلم شابه. او منګه قبیله د قریشو چې موږ باندې ضروری دلی زنانی منګه به ضروری دو په زنانو غالب کیدو با فلما قدمنا علی الانصار چې مدینه ترالو خوشګنا اذا قوم تغلبهم نساءهم تو قتل نو پاغي باندې زنانی ضروري زموږ زنانو دغه نه سبق واغسته
نو فتفق نساؤنا نو شروع شي زم بی بیانې یا خذن من ادب نساء الانصار او نغي عادت د انصار د زنانو واسه نمو سره به جنگونه کول فصخبت على امراتی یو ورځ می غوسه وکړه په خپل بیبي فراجعتني جواب را لراکه فان کرت ما انکار وک ان تراجعني چې ته عمر ته جوابونه ورکې قال تغيوت ولما تنكروا ان اراجعك ولي بدګن چې ما دل جواب درک فوالله ان ازواج النبي صلى الله عليه وسلم ليراجعنا د پیغمبر بی بیان خاوند ته جوابونه ورکې نو کې ما دل درک څه خبره ده مخکې ده وان احداهن لتهجره اليوم ایو د بی بیانو نه هجران کې حضرت سره پورا رضی حتی لیل تر شپې پوری پوریږي کنه افتأمنین آیت ځان محفوظ ساتي چې غصه شي پتا باندې الله لوجد غصې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه فتح لکی چې هلاک شي ها وسلینی ما بدالک چې څه د پکاري ما نه غواړه او دوکان شي چې ستا گاوندنه یعنی ستا بنا او زامن کی تانه ډیره خسته ده سپینه ده ها تحدثنا تنعل الخيل تیارو لاسنا لتغزونا چې موږ حمله وکړو چلو اسم هو ادل تکور کې غستی واهول ما لوی مصیبت ها لا ادری زنیم خبر ها تم خبردار هو ذا معتزل حضرت هغه بر په کمره کې ناشته چلو دا حدیث موږ ویل په دغه الفاظ شابه اثر الرمال نخ پیدا کړی وي د پاتو په بدن د پیغمبر علی السلام او زامن کی یرد البصر چې واپس کوي نظر زما غیر احبتن ثلاثتن سوا دغه تازه درې سرمنونه او فی هذا من آیت په دې دنیا کې وافر شي غواړي ها دا اسب من اجل ذلك الحديث حين افشت حفصه اصل د حضرت ځان لکېدل چو کنه هغه د بلې وجه نه او صورت عذاب کې چرالي حضرت امام بخاری او سره تل کړل شابه
فحسبه الله فلما مضت 29 ليلة دخل على عائشة رضي الله عنها فبدا بها فقال له عائشة رضي الله عنها يا رسول الله إنك كنت قد أقسمت أن لا تدخل علينا شهرا وإنما أصبحت من 29 ليلة عودها عادا فقال الشهر 29 فكان ذلك الشهر 29 ليلة فقال عائشة رضي الله عنها ثم دل على تأخيرا فبدا بها أول امرأة النساء فاختارته ثم خير النساء كلهن فقلنا مثل ما قالت عائشة.